یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الى الارض. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د تبوک غزا پدے آیاتون کی ذکر کی بلکہ د سورت دا آخر پوری د تبوک غزا ذکر کی. مسلمانانو کله چې فتوحات ډیر زیات شو او هر ځای کې مسلمانانو فتح حاصل اوله قیصر روم چې د خپل دور لوی بادشاہ مسلمانانو د ختمولو دپاره په تبوک میدان کې هغه خپل 1,00,000 فوجیان راجمع کړل. د 1,00,000 فوجیانو سره د تبوک میدان ته هرقل چې د روم بادشاہ هغه حاضر شو. 9 کال هجرت دی. داسې ورځې دي چې په دې ورځو کې د صحابه کرامو هغه غلجات فاقه شوي دي. وقت د غلې د کټ کولو دی او دلته د جهادم حکم وشو. د رجب میاشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابه کرام ته د چندی اعلان وکړ. او صحابه کرام ته وی چې تبوک ته ځو او د قیصری هرقل چې د روم بادشاہ دی د سره جهاد کو. پدی غزا کې 3 قسم خلق د جهاد نه پاتې شو. اعلانم نفیر عام و عمومی اعلانو چې جهاد تزو ټول تیار شي. انفروا خفافا و ثقالا، مالدار او غریبانان، پیاده او پسورلے ټول تیار شي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سره د تبوک غزا ته دیر زر صحابه کرام تیار شو. مقابل کې کافر ډیر زورور دي او د خپل دور د لوی حکومت بادشاہ دی. 3 قسم خلق دی میدان ته د حاضرېدو نه پاتې شو. یو خو منافقانو باندې وکړي چې موږ جهاد لنزو ځکه د تبوک سفر زیاتو او دویم د غلو د فخیدو وختو. دی منافقانو باندې وکړي چې موږ ته اجازت راکړي. دوستو براشي هم لکه پدی کافرانو کې یو کافر غالبا نومې دی جد ابن قیس. هغه یو باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وکړه چې ماته اجازت راکړي جهاد لاړ نشم ځکه چلتا د تبوک غزا یک استاسو د رومیانو سره جنگ دی او پدی رومیانو کې د ځان سره خزي مروستي د رومیانو خزي خېسته دي. اسنه چې زه د رومیانو خزي ووینم او په فتنه کې واقع شم، لہذا ما ته اجازت راکړي چې جهاد ته لاړ نشم. جهاد ته د نتلو د پاره دا بانه وکړه. بعض منافقان نور عذرونه وکړل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته. نو منافقان د دې جهاد نه پاتې شو. دویم 3 صحابه کرام بغیر د عذر نه د دې جهاد نه پاتې شو چې دا غینم دی کعب ابن مالک، هلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربیع رضی اللہ عنہم. دا 3 والا صحابہ بغیر د عذر نه جهاد نه پاتې شو. او صحابه کرام داسیو چې هغه د عذر په بنا
اسباب د جهاد وسرنو د تلو سفر اسباب وسرنو هغه جهاد نه پاتې شو چې هغه اوه کسانو حضرت معقل ابن یسار، صخر ابن خنسا، عبداللہ ابن کعب، سالم بن عمیرہ، ثعلبہ بن غنما، عبداللہ ابن مغفل، علیہ بن زید رضی اللہ عنہم دا اوه صحابه کرام هم د دې جهاد د غزا د تبوک نه پاتې شو. صحابه ډیرو لیکن اسباب ورسره نو د جهاد د تلو د پاره نو بعضی اخره کې اسباب را لغی لاړل خو لیکن دی اوه صحابه کرامو ته د لارې د تبوک د سفر د پاره اسباب ملو نشو غریبانانو دیم د جهاد نه پاتې شو. منافقانو په باره کې خو الله پاک نبی علیہ السلام ته خبرداری ورکړي چې دا منافقان دي به تاسو دروغ قسمونه خوري خو د دې خیالدار دا دي چې دا مسلمانان بلل شي هرقل سره په جنگو کې او هرقل بدی مړ کې واپس بدی ناراضي. اخر دا غدری صحابه کرام هلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربی، کعب ابن مالک رضی اللہ عنہم دی دری صحابه کرام چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جهاد د غزا د تبوک نه راغی صحابه کرام ته نبی علیہ السلام حکم وکړو چې د دوی سره تعلق ختم، رشتہ داری دوی سره بند کړي، خبره اترې سلام کلام بند. آخر دا چې دا درې واړه صحابه کرام په خپل کورونو بهر وتل دي پرېښودل. بیا منگ تا بتر دی چی وچا سلام را سر نکو. آخر چی کل سلویخت رضی تیر شوی کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ دیوی دا غسان بادشاہ دی بادشاہ وی منگ تا خط رولی گو چی دا نبی علیہ السلام تاسو سر زیادی کئی او زمنګ مرګتیا اختیار کړي منګ به تاسو له ډېر مراعات د دنیا درکو. کعب ابن مالک رضی الله عنه فرمایي چې کله د دې غسانی بادشاہ دا خطر ورسېد ما غم ډېر زیات شو چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام را سره خفقان او دا لا بل مصیبت چې کافران منګ ته دعوت راکې د کفر حاصل د کفر باندې کفر تر اوریدلو د ایمان د پرېښودو دعوت دا لا بل امتحان شو. آخر دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی زمونږ نه خپل بیبیان هم جدا کړي، بیبیانو ته تاسو میندو کره لاړ شي. د درې واړه صحابه کرام وی په موږ باندې ځمکه تنګه شو. آخر چې کله 50 ورځې په دې حال کې تیر شي چې موږ سره خبرې اترې خلکو پرېښودې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات مبارک باد راکړ او د دې سورت په اخره کې آیاتونه دي وعلى الثلاثه الذين خلفوا دا آیاتونه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات اولستل او رات اوی چې الله پاک تاسو توبه معاف کړه. دا درې صحابه کرام چې کله د جهاد د تبوک نه پاتې شو چې نبی علیہ السلام واپس راغی نبی علیہ السلام تدیخ کارو وی دي زمون اس عذر نو بس اسرانه غفلت او بیکارتوب شوی دي نه یتلی نور زمون سبانه معنی نوی دا منافقان باندې کی خو مون باندې نه کوئی صفا خبر دادا چې بس اسه بس د تبوک غزا نه پاتې شوی. دا درې وړو صحابه کرامو رښتیا حال وی منافقانو ته دروغ باندې ذکر کړی. نو پدی صورت اخره پوری الله پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا واقعات تبوک ذکر کی. کله چې د تبوک میدان ته صحابه کرام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورسېدل. دا تبوک د شام سره نږدې علاقه ده، د شام بلکې سرحد دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاندا وکړه، صحابه کرام لاړل. هرقل بادشاہ باندې الله پاک یې راوستله
او بغیر د جنگ نه هرقل بادشاہ د تبوک د میدان نه او تختیدو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه تبوک میدان کې شل ورځې تیرې کې قیام وکړ او د هغې نه بعد یې واپسي وکړه مدینې منورې ته راغی نو په دې آیاتونو کې الله پاک د تبوک دا غزا ذکر کوي په دې اولنۍ رکوع کې د تبوک د غزا ترغیب ذکر کوي چې تاسو غزا لزی درانه کېږئ ما غفلت مه کوئ بل الله پاک په انعام ذکر کوي چې تاسو ته مې د دنیا او د آخرت د دواړو رضامندۍ اراده ده او بل الله جل شانه فرمایي که تاسو جهاد ته نه ځئ زه به تاسو له عذاب درکړم ستاسو په ځای به نیکان خلک پیدا کړم به جهاد کوي د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مقام او فضیلت ذکر کیږي الله جل شانه فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې تاسو دوه کسان وئ په غار کې غار ثور کې نبی علیہ السلام د هجرت په موقع باندې ابوبکر صدیق رضی الله عنهم ورسره دي کافران چې کله غار خلی ته ورسېدل په دې دوران کې ابوبکر صدیق صاحب نبی علیہ السلام ته وایي چې کافرانو خو موږ وموند ورسېدل نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایي لا تحزن ان الله معنا الله زموږ سره دی هغه کافران الله پاک لری کړ ناکام شو نبی علیہ السلام هجرت د مدینه منورې وکړ دی آیت د دې رکوع د دریم آیت کریمه نه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه صحابیت ثابتي د ابوبکر صدیق رضی الله عنه صحابیت نه انکار کول دا کفر دی کم سړی چې ابوبکر صدیق صاحب ته صحابي نه وایي سوچا کافر دی د دې دریم آیت نه دا خبره د ابوبکر صدیق صاحب صحابیت ثابت دی او بیا الله پاک فرمایي چې دا منافقان به جهاد لوتلی وي خو که دا جهاد آسان وي او نږدې وي نور مسلمانانو تاسو جهاد لځئ نو فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو مالکم سشوی دی پتاسو باندې دا قیل لکم انفروا فی سبیل الله کله هر کله چې تاسو ته ویل تاسو جهاد وکئ دا الله پاک په لار کې طاقتم ال الارض تاسو درانه شي زمکه تا ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرت تاسو خوشالېږئ په ژوند د دنیا د آخرت په مقابل کې فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرت الا قلیل پس نری اسباب د ژوند د دنیا د آخرت په مقابل کې مگر ډیر کم دي الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما کچری تاسو جهاد ته نو وته نبی علیہ السلام سره عذاب بدر کې الله تاسو دردناک عذاب ويستبدل قوما غيركم لا تضروا شيئا او بدل کې الله پاک بل قوم پیدا کې تاسو نه لاو تاسو zarar نشي رسول الله پاک ته دي سي والله على كل شيء قدير الله پاک پر سيز باندې قادر دي الا تنصروا کچرتا سو جهاد امداد د پیغمبرونو کو فقط نصر الله پتاقی سره د پیغمبر امداد الله پاک کړو ذخرج الذين كفروا کله چې وستو د پیغمبر الله سلام لره کافرانو ثانیت نه چې د دویم پدو کې دما په غار کله چې دا دواړو په غار کې غار ثور کې اذ يقول لصاحب کله چې پیغمبر علیه السلام د خپل مرګي او بکر صدیق سیب توي لا تحزن ان الله معنا تم يرګ الله زمون سره دي فانزل الله سکینه تو علی پس الله پاک نازل کی سکینه پد باندې وید بجنود لم تروها امداد ک الله پاک پداسي فرشتو سره چې تاسو نه لیدلې پداسي لخر سره چې تاسو نه لیدلې امداد الله پاک په بدر کې کړو او په حنین کې کړو وجعل كلمه الذين كفروا السفلى الله پاک وګرځول کلمه د کافرانو ښکتا وکلمه الله العليا کلمه الله پاک په وګرځول اوچتا والله عزيز حكيم الله پاک غالب حکمت والا ذات دی انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله تاسو زي جهاد د پارا خفافا سپک وثقالا او درانو غریبانان او مالدارا ځوانان او بډاګان فارغ او مشغوله پیاده او سوارو ټول تفسیر نو علماء کړی دي وجاهدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل الله او تاسو جهاد کوي په خپل مالونو په خپل ځانونو سره الله پاک په لار کې ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون دا استاد پاره خدا کچر تاسو پیږي لو کان عرض سفرن کچریوی اسباب د دی غنیمت دا نږدې قریبا نزدی و سفرا او سفر قاصدا درمیان آسان لتبعو کنو دی منافقان بم خامخاستا تابداری کړي وا
ولكن بعدت عليهم الشقاء لیکن لرش پدی باندې مزل سیوا سیحلفون بالله قسمن بدی خری په الله باندې لو استطعنا لخرجنا معكم کچر زمون طاقت من بم د سر جهاد تلوي یولیکون انفسهم دی هلاکی خپل ځانون والله يعلم انهم لكاذبون الله پاک بھی یقینا دی دروغ جن دی عف الله عن کلمات تلهم مخکې رکو کې د تبوک غزا اوس پدې کې ذکر کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم بعض منافقانو تجد جهاد نے د پاتې کېدو د پاره عذرونه پیش کړ نبی علیہ السلام دیت اجازت ورک الله پاک نبی علیہ السلام ته فرمی اجازت دی ودی ورک نه بدی ورکو چې دی دا منافقت ښکارا شو خو ځکه چې دی ورک الله را معافي کړی بل تانا منافقان اجازت غواړي مؤمنان تانا اجازت نه غواړي او بیا د منافقانو د اسلام او د نبی علیہ السلام دشمنی ذکر کیږي د دې بزدلی ذکر کوي دا منافقان د جهاد میدان تک د سرتلې وی نو دی بستاسو خلاف ډیر کوششونه کوي فسادات به کړی وي لیکن چې دی د سر الله نړل پدې کې ستاسو سب مضبوط پاتې شو بل دا منافق پای زبد رومیانو زنانو ته ګورم فتنه کې باقی شم دی په کفر کې فتنه کې پروت دی دا غین غټه فتنه بل نشته او بل دا منافقان د زړه په لحاظ سره ستاسو خلاف دومره تمنا لري چې تاسو باندې تکلیف راشي دی خوشحالي او که تاسو باندې خوشحالي راشي دی خفقيږي بل پیغمبر علیہ السلام خپل ذمہ داری بیان کړ تدې تو وای چې موږ باندې که تکلیف راځي الله بلی کلی او که تکلیف راځي هغه زمونږ د پاره دو کې خامخا یو د خشتا تا زمونږ باره کې د تکلیف اراده لري نو که بمنګ باندې تکلیف راشي فتح راشي د الله پاک د طرف نه انعام او خېګړه او که شهادتونه راشي مغلوبیت شکست راشي نو بیا هم دا شهادت هم د الله پاک د طرف نه مونږ ته یو نعمت او یو خېګړه ده نو پدې کې استاد د پاره فائدہ نشته زمونږ د پاره پکې احسان دی हाँ ताज़ मन खिलाफ दा तमन्ना लरे मंगस्तास मुबारक अल्लाह पाक दा आजाब तमलरू बल दा मुनाफिकान चली दे सदaqीम नवर की और सदaqी वाले नवर की जके देख ईमान निश्ता कचर दी ईमान नोड़े दी बस सदaqी कोले हाँ दा मुनाफिकान कचर दा माल औलाद लिहाज सरडीर दी पैगंबर अलैहि सलाम दी तताज्जुब मकवा जका अल्लाह पाक बदील आजाब बर गई او دا منافقان ظاهرا قسمونه تاسو ته کوي چې ممتاز سره یو حقیقت کې دا کافران دی جهاد ته در سره ذکر نشي ها کدی جهاد ته در سره لاړم شي دی بزان له د پنازې ګور دی بچرته غارونه ګوري چرته بسرنګونه ګوري دی بتاسنه تختی او بیا داسې منافقان هم دي که غنیمت تقسیمه دی پتا باندې اعتراضات کوي ها کدا منافقان ایمان نوړي او د نبی علیہ السلام په تقسیم باندې خوشاله شي د دې د فار دا غوړ نو فرمایي عف الله عن کلمات تلم الله پاک عفو کړه تا تاولی اجازت ترکو دی منافقان حتی تردی پوری تبین لکم الخیط تبین لک الذین صدقوا چه خواجه عشق تا کسان چغی رشتنی و تعلم الکاذبین خواجه عشق دروغجن لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله اجازت نغواری تانا کسان چه ایمان لري په الله باندې واليوم الاخر پرز د آخرت باندې ايو جاهدوا باموالهم انفسهم في سبيل الله دا چې دی jihad کې د الله په لار کې باموالهم انفسهم په خپل مال او په جانونو باندې والله عليم بالمتقين الله پاک په پرهیزګارو انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله یقینا تان اجازت غواړي کسان چې ایمان لري نه لري په الله باندې واليوم الاخر پرز د آخرت باندې ورتاوت قلوب شکی دي زړونه فهم في ريبهم يترددون دي پخپل شکونو کې حیران دي ولا وراد الخروج الاعد لك تردي اراده الجهاد تردد بخامقات یادي کړی وي عدتن اسباب د جهاد ولكن کړي الله بعثم لیکن الله پاک بد غنی د دې پورته کېدل د جهاد فثبتهم پس الله پاک دې منکړ سست کړل وقيل دي تویل قعود تاسو کې نه مع القاعدين د زنانو سره جهاد ته زنانم نزي تاسو منافقانم نزي د زنانو سره کې نه لو خرجوا فيكم کچدا منافقان تاسو وتل په جهاد کې مازادکم دی بتا زپانو جهاد کې الله خبان مگر کمزوري ول او دو خلالکم او دی بخامخه زغلول بو استاد بمنس کې سنا
یبغونکم الفتنہ دی بلټول استاسو په درمیان کې فتنه وفیکم سماعون لهم پدې کې باجاج ځان دي دوی والله علیم بالظالم الله پاک پیر په ظالمانو باندې لقد ابتغوا الفتنه من قبل فتقي سر دي لټوي فساد لټول فتنه او فساد من قبل دین وړاندې د خود په میدان کې هم وقلبوا لك الامور او دی گٹ وٹ کستا تکارنا حتی تردی پوری جالا قجراغ حق وزوار امر اللہ یم کارہون او کارشو چکار دا اللہ پاک دین دا اللہ پاک ہم کارہون دی دا دین دا اللہ پاک بدگنی امنو باز دی منافقانونا جد ابن قیس مناو سوک دی اقولو چاگوی ایذن لی ما تی اجازت راک ولا تفتنی ما فتنہ کے ما چوا الا خبردار فی الفتنة سقطوا دی پا فتنہ کی فرات دی ان جہنم لمحیطة بالکافرین او یقینا جہنم خامخائی حات تک ان کی دی پا کافرانو باندی ان تو سب کا سنتن تصوم کچلی ورسی گی تا دا پیغمبر علیہ السلام سے خوشحالی دی خپکوی و ان تو سب کا مصیبت کچلی ورسی گی تا دا پیغمبر علیہ السلام سے مصیبت یقولو بیوی قد اخذنا امرنا من قبلو پتاقی سنمگا خست خپل تدبیر ولان دینا ویتولوهم فرحون دی تانوڑی دی خوشحالی قلتو فرما لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا اس کل نرسیگ منگ تمگرہ چلا پاک منگ دا پار مقرر کریوی ہوا مولانا دا اللہ پاک زمگ مولا دی وعلا اللہ فلتوکل منون او پدا اللہ پاک باند پکال توکل کی مومنان قلتو فرمایا هل تربصون بنا تاس انتظار نکوی زمون پا بارک الا احد الحسنین مگر یو د دو خیگڑو یا امداد دیا شہادت تی ونحن نتربص بکم انتظار کیوں پتاسو باندی ان یصیبکم اللہ بعذاب من عندی چا اللہ پاک براولی پتاسو باندی عذاب دخ پل طرفنا او بی ایدینا یا زمان پلاسونو باندی ٹکس یا جہاد فتربصو تاس انتظار کی ناماکم متربصون یقین منگم تاثر انتظار کو قلتو فرمائی انفقو توانو کرہن تاسو خرچک وی پا خوشحالی یا پناخ وخی لن یتقبل منکم اللہ پاک تاسو نادا صدقو خرچ تاسو نقبلی انکم یقینا تاسو کنتم قوما فاسقین یقینا تاسو قوم فاسقانی وما منعهم او نو منکڑی دویل ان تقبل من نفقاتهم دا جا قبول کنی شید دوین نفقی الا انم کفروا بالله برسولی مگر دا چی دی کفر کنی پا اللہ پیغمبر باندی ولا دون الصلاة و دین راجی منزتا الا وهم کسالا مگر دی پسستے کیوی ولا ينفقون الا وهم کارون او دی صدقہ نور کی مگر دی دا صدقہ بدگنی دا حالت دا منافقانو دی فلا توجبک اموالهم ولا اولادهم پیغمبر علیہ السلام تعجب کی دیوان چی تال ردی کافران مالون و اولاد دوی انما یرید اللہ لیعذبهم بها بیشک اللہ پاک واری چا عذاب ورکی دیتا فی الحیات پدی مالون اولاد سر فی الحیات دنیا پا جند دنیا کی و تزحق انفسهم کافرون اوزی دی ساگان و حالدار چی دی کافرانی ویحلفون باللہ دی قسمون کی پا اللہ با انم لماکم بیشک دی تاثر دی وما هم منکم ملاکنن قوم یفرقون او حقیقت کی دوی نہیں تاثرہ لیکن دیو دا سے قوم دی چی دی یفرقون چی دی جدا جدا دی یا دی یریدن کی دی دا مرگنا لو یجدون ملجان کچری عمومی زید پنا او مغارات یا غارون او مدخل یا سرنگونا لولو الیہم یجمحون دی بخا من دی و یقیتاو دیبا لولو الی دی بخا مقاور یقیتاو یجمحون دیبا پتیزے پمندو باندی روانی ومنهم من یلمزک فی صدقات او بازی دوین آغا سوک دی چی اعتراض کی عیب لگی پتا باندی پا تقسیم دا غنیمت کی فَإِنْ عَطُوا مِنْهَا رَدُو کچر دی تا غنیمت ترکشی خوشالشی وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْ اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ او کچر دی تسیسا ملو نشدا گان دی بیا غصوی ولو انم رضو کچر دی خوشالشی ما پا عصب باندی اتاهم اللہ ورسول چی اللہ پیغمبر دی تورکولی وقالو دیویلوی حسبنا اللہ کافر دمنگ دا پار اللہ پاک سیوتین اللہ من فضلی ورسولو زرد چمنگ ورکڑو سیوتین اللہ زرد چمنگ تبراکلیشی زرد چمنگ تبراکی اللہ پاک من فضلی دخپل فضلنا ورسول برا تراکی اننا الاللہ راغبون یقین من خاص اللہ پاک طرف ترغبر کون کیوں انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها
په مخکې رکوع کې د منافقانو قباحتونه او د اسلام دشمنی بیان شو. اوس په دې رکوع کې هم د دې منافقانو قباحتونه او د اسلام دشمنی ذکر کیږي. په دې رکوع کې مصارف د صدقې ذکر کیږي. یو منافق جلاس ابن سوید چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ګستاخی کوله داغه ګستاخی ذکر کیږي. د دې منافقانو د دروغ قسمونه ذکر کیږي. د الله رب العالمین کمال علم ذکر کیږي. د منافقانو سره د نفاق د الله پاک یره ذکر کیږي. منافقان خپل مجلس کې د نبی علیہ السلام پس خبرې کوي خو بیا په دې یریږي چې زمون په بارک الله دی پیغمبر علیہ السلام ته خبر نازل کی کدی ته ویل تاسو دا خبرې ولې کوي دوی دا هم غپ لګو ته دا غپ تاسو د الله او د الله پر رسول په آیاتون لګوي دای باندې دی عذرونه تم قبل وا زکدا کافران دي. نو فرمایي انما الصدقات للفقراء بشک صدقې چې دا د فقیرانو د پاره دی ول مساکین او غریبانان د پاره. فقیر هغه چاته چې بالکل سم ورسره ني او مسکین هغه چاته چې لګ لګ ورسره خو گزارې پنه کی. والعاملین علیها او کسان چې هغه مقرر دي په زکات راغونډولو باندې والمؤلفه قلوبهم کافران چې هغه زرون نرمول لپاره دي تمال ورکول شي او فر رقاب په غلامانو بنځا زادولو کې والغارمین او د قرضدار د پاره په سبیل الله د الله پاک په لار کې د علماء طالبان مجاهدین د پاره وابن السبيل د مسافر د پاره دی فریضه من الله دا جهاد دا زکات دا صدقې د الله پاک د طرف نه مقرر دي. والله علیم حکیم الله پاک ذات علم مالک متوالا ذات منهم الذين يؤذون النبي بعض د دې منافقان هغه تکلیف ورکړي پیغمبر علیہ السلام ته یقولون وی دا منافقان وزن دا پیغمبر علیہ السلام نعوذ بالله کون دي هر قسم خبر نوري یا نعوذ بالله پیغمبر علیہ السلام نه پوهه هر قسم خبر اوري. قل تو فرمای اذن خير لكم وغنه بهتر دي استاد پارا یؤمن بالله جل ایمان لري په الله باندې ويؤمن للمؤمنین او ایمان لري ويؤمنوا للمؤمنين وخبر المني د مؤمنانو ورحمت للذين امنوا رحمت د کسان د پاچ مؤمنان دي منکم استاسنا والذين يؤذون رسول الله او کسان چې تکلیف رسید الله پاک رسول ته لو عذاب علیم د دې د پاره عذاب درناک یحلفون بالذي قسموا کی په الله باندې لکم تاسو مؤمنانو ته لیردو د پاره لیردو کوم د پاره دي چې تاسو خوشاله کی والله ورسوله قنیردو او ډیره او الله پاک او رسول د الله ډیر مناسب چې دی هغه خوشاله کړي انکانو مومن کې چې د مؤمنان وي علم يعلم دوی نه پی انه من يحادد الله یقینا شان د خبردار څوک چې مقابله کوي د الله او رسول د رسول د الله فان له نار جهنم پس یقینا د پار اور د جهنم دی خالد فی دی همیشه پای کې ذالک الخزي العظیم دار سوای ډیر لوی دا يحذر المنافقون يريق دا منافقان اند دي خبرنا تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم چې نازل بشي په پیغمبر علیہ السلام په مؤمنانو باندې سورۃ خبرداري ورکړي دوی ته په مرزونو باندې چې دي منافقانو په زړونو کې قل تو فرمای استاجو تاسو ټوکې کوي ان الله مخرج ما تحذرون بشک الله پاک کار کوي هغه چې تاسو پټوي تاسو هغه نه یریږي ولئن سالتم كتر پیغمبر علیہ السلام ترجین تپوسو کی د دې ټوکو په باره کې لا یقولون قامقابد انما كنا نخوض ونلعب یقینا من خبري من غپ لگو ونلعب من ټوکې کولی قل تو فرمای بالله وآیاتی ورسولی آیا په الله په آیاتونو پیغمبر باندې کنتم تستاجون تاسو ټوکې کوي لا تعتذروا تاسو عذرونه م پیش کوي قد کفرتم بعد ایمانکم فتاقی سر تاسو کافران شي پس د ایمان تاسو ان فان طائفه منکم کچره مغفو کو دی وډل تاسو ته نو عذاب طائفه بینم کان مجرمین من بازابر کې وډل د دوی ته بشک دوی چې دي مجرمان دي المنافقون والمنافقات په مخکې رکو کې د خاص منافقانو حال بیان شو اوس په دې رکو کې د عام منافقانو حال ذکر کیږي. الله رب العالمین فرمای دا منافقان په خپل منځ کې یو بل سره جوړ دي د نیکه حکم نه کوي د بده حکم کوي نیکه نه خلق منه کوي. بیا الله پاک د دې منافقانو نتیجه ذکر کوي چې دا منافقان به سره د کافرانو جهنم ته ځي. بیا د پخوانو قومونو مختصر
حالت ذکر کی بطور عبرت چې ستاسو نه وړاندې پخوا ډېر قوي خلک هغوی هم د دنیا په حالاتو فایده اخیستلې وه لیکن الله پاک هغوی هم هلاک کړي وو نو تاسو هم د هغوی حال ته وګورئ ورنه تاسو به هم هلاک کړي بیا د مؤمنانو کار او کامیابی ذکر کوي چې مؤمنان د نیکۍ حکم کوي د بدۍ نه منع کوي او صفات د دوی ذکر کیږي او بیا د دې مؤمنانو نتیجه څه ده د الله رب العالمین رضا او جنت دی المنافقون والمنافقات مؤمنان سړي منافقان سړي او منافقان خزي بعضهم من بعض دا بعضي د بعض سره یعنی دا دوستان یو بل سره یامرون بالمنکر وینهون عن المعروف دی خلق منکی د نیکی نه حکم کی خلق ته د ګناه وینهون عن المنکر او خلق منکی د نیکی او يقبضون دم دي لاسونه باندې خپل د ایمان راوړلونه نسوا الله فنسيهم الله پاک دی هیر کړه الله پاک دی هیر کړه خپل رحمت نه ان المنافقين هم الفاسقون یقینا منافقان چې دي فاسقان دي وعد الله المنافقين والمنافقات وعد الله پاک منافقان سره خذ سره والكفار وكافرون سره خذ سره نار جهنم اور د جهنم خالدین فيها چې دی به همیشه په دې اور کې حسبم د دې لپاره کافی دی ولعنهم الله پاک لعنت دی کړی په دې باندې ولهم عذاب مقیم د دې لپاره عذاب د همیشه والي کالذین پشان دي کسانو من قبلکم چې ستاسو کافرانو نه وړاندې وو کانوا اشد منکم قوة چې هغوی ستاسو نه سختو په طاقت کې واکثر اموال او اولاده او ډېرو مالداره او بچو والا فاستمتعوا بخلاقهم پس دوی فایده واخیستله په خپل حصه د دنیا فاستمتعتم بخلاقکم پس تاسو فایده واخیستله په خپلو حصو سره کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقهم لکه څنګه چې ستاسو نه وړاندې خلکو فایده اخیسته په خپلو حصو باندې وخذتم تاسو داخل او مشغوله شئ الذي خادوا پشان دي خلکو چې هغوی مشغول شي په دنیا کې اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة دا کسان چې برباد شو دي عمل په دنیا او په آخرت کې اولئک هم الخاسرون او دا کسان چې دوی تاوانیان دي الم یاتم نبأ الذین من قبل ما نور اغلی دي ته خبر دی کسان چې وړاندې دي نه قوم نوح چې قوم د نوح علیه السلام وعاد وثمود وعادیان وثمودیان وقوم ابراهیم وقوم د ابراهیم علیه السلام واصحاب مدین او مدین والا خلکو چې شعیب علیه السلام قوم والمتفقات لوط علیه السلام قوم چې مکه په الټه شوی وه اتتهم رسولهم بالبينات راغلو دي ته پیغمبران د دوی په واضح دلایل باندې راغلو دي ته پیغمبران د دوی په واضح دلایل باندې فما لیکن دی انکار کړو الله پاک یې هلاک کړو فما كان الله ليظلمهم پس نه الله پاک چې ظلم کوي په دې باندې ولکن كانوا انفسهم يظلمون لیکن دی په خپل ځان باندې ظلم کوونکي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض مؤمنان سړي مؤمنان زنانا بعض دوستان د بعض دي یامرون بالمعروف وينهون عن المنکر دی منک دی حکم کی خلق ته د نیکی او منک خلق د ګنا نه ويقيمون الصلاه مؤمنان منځونه قائمي ويؤتون الزکات او زکات ورکي ويطيعون الله ورسوله او دی تابعداري د الله او د پیغمبر کوي اولئک سيرحمهم الله دا کسان چې په دې باندې الله پاک رحمت لګل دي په منافقانو کافرانو باندې لعنت او په مؤمنانو باندې رحمت ان الله عزيز حکیم شکل الله پاک غالب حکمت والا ذات دی وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الانهار وعد الله پاک د مؤمنانو سړو زنانو سره جنات د باغونو تجري من تحت الانهار چې بهيږي بلاندې هغې د اونونو نهرونه خالدین فيها چې دی به همیشې په دې جنتونو کې ومساکن طیبة او د کورونو ښایسته فی جنات عدن په جنت د همیشه والي کې ورضوان من الله اکبر او رضامندي د الله پاک د طرف نه اضافي لویه دوی لپاره ذلك هو الفوز العظيم دا لویه کامیابي ده یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین فمخکې رکوع کې د منافقان انجام بیان شو اوس په دې رکوع کې د منافقان انجام ذکر کیږي په دې رکوع کې الله پاک نبی علیه الصلاۃ والسلام او صحابو ته د جهاد د کفارو د منافقانو او په کافرانو او منافقانو باندې د سختي حکم کوي د مؤمن شان دا چې دی به بل مسلمان سره نرم یو کافرانو سره به سخت بیا د دې منافقانو حالات ذکر کوي چې دا منافقان په الله پاک باندې قسمونه خوري چې موږ مسلمانان یو حقیقت کې دا مسلمانان نه دي ها دی دا منافقان ځکه شو چې دی سر الله پاک احسان وکړو مال ورکړو دولت ورکړو پیغمبر وسره احسان وکړو نو چې دی وسره احسان وکړ دا غینه بعد دی بیا خپل کفر ته وړېدل او بعضې په دې کې داسې دي لکه یو کافر دی ثعلبه بن ابي حاتب دا اول نه مسلمانو
صحابیو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی دوار اتو ک چلا ډیر مال لاکی ګور ثعلبه پنوم باندې دو صحابه دي صحابیو خو بیا واپس اوړېدل کفر ته د دنوم دي ثعلبه ابن ابي حاتب او بل ثعلبه بن حاتب نو ثعلبه بن حاتب دا بدری صحابی دي او دا ثعلبه بن ابي حاتب دا اول نو صحابي مسلمان شو لیکن رستو بیا کافر شو نو دا کافر حال دلته ذکر کیږي دا بدری صحابي حال دلته نه ذکر کیږي نبی علیہ السلام وتوی ګوره د مال حق بادانه کوي نه دواره تو کې چې مال ملو شي ډیر حق پیدا کو الله ولا ډیر ګډي چيلې ورکی ګډي چيلې ملو شي نبی علیہ السلام صحابه له زکات مطالبه ته کو او په خپل مال کې رانه ټیکس واړي زکات ورنکو بیا په خپل باندې زکات ورو نبی علیہ السلام ته وصول نک زکات ته ټیکس ابو بکر صدیق رضی الله عنه په دور کې بیا زکات ورو غم وصول نک عمر فاروق رضی الله عنه په دور کې بیا زکات ورو غم ته وصول نک چې ته زکات ته ټیکس په من ناخلو د عثمان رضی الله عنه په دور کې دی کافر مردار شو مال وته ملو شو تاغه د وجن لاړ ایمان پرې خو الله پاک دې زموږ د ایمانونو حفاظت وکړي او بیا د منافقانو قباحت دا ذکر کوي چې دا منافقان همیشه د پاره کوشش کوي چې د مسلمانانو عیبونه روباسي مسلمانانو کې نقصانات پیدا کړي د مسلمانانو خلاف کوششونه کوي او دې چې کله خپل منځ کې کینی نو په مسلمانانو پسې ټوکې کوي او بیا الله پاک نبی علیہ السلام منع کوي چې د منافقانو د پاره به دعا نه غواړي کسل او یا پیریم د دې د پاره دعا وغواړي الله پاک منافقان نه معاف کوي نو فرمایي یا ایها النبی جاهد الکفار پیغمبر علیہ السلام ته جهاد کړه کافرانو سره او المنافقین او منافقانو سره واغلو ظالم او تسختی کپدی باندې او جهنم ټکانه دی جهنم دو به سلم سیدا ډېر بځې د ورته دي یحلفون بالذی قسمنا کی پالا باندې ما دا غس قالو چې دی وای ها بالله ما قالو چې دی سم نه دی ویلي ما قالوا ما نفيدا ولقد قالوا كلمة الكفر وحال دار چې دی کلمه د کفر ویلي دا وكفروا بعد اسلام او دی کافران شي پس د اسلام نه وهم بما لم ينالوا او دی قسکړو په سبان چې دی تند ملوش د نبی عليه السلام قتل وما نقموا او دی انتقام ناخلی الا نغناهم الله ورسوله مگر الله د دې خبر چې الله پاک دی ملدار کړی دی او رسول الله من فضل د خپل فضل نه فیتوبوا یکو خیر لهم کچر دوی توبه باز د خپل کفر نه دی پاره بهتره ده وان يتولوا يعذبهم الله عذابا اليما في الدنيا والاخره او کچر دی وړي د ایمان نه الله پاک به عذاب ورکی دی ته عذاب دردناک په دنیا او په آخرت کې په دنیا کې په قتل او په قید سره او په آخرت کې د جهنم سره امالهم فی الارض من ولی ولا نصير او نبی د دوی د پاره پزمک کې څوک دوست او مددگار ومنهم بعض ذی منافقان مناسوک عهد الله چې دا الله سره وعده کې لینا تان من فضل کچر الله پاک مونږ ته فضل راک مال را تراک لنصدقن قامقاب ډیر صدقې کو ولنکونن من الصالحین او قامقاب مونږ شو د نیکانو فلما تاهم من فضل پسر کله چې دوی ته الله پاک ورک خپل فضل مال بخیلو بی دی بخیلان شو پدا مال باندې وتولوا او دی اوګرځیدل وهم معرضون او دی اراس کون کې شو فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم پس الله پاک پیدا کی پدوی کی د دې پزرون کې نفاق الی یوم القیامه تر دا ورځې د ملاقات یعنی قیامت پورې بما خلف الله په سبب دا چې دی مخالفت کو د الله سره دا ما دا وسو وعدو چې دی وسره وعده کړی و و بما كانوا یکذبون په سبب د دروغ وینا د دوی علم یعلم دوی نه پیږي ان الله چې بشک الله یعلم پیږي سرم په پټو رازونه د دوی ونجوم په کار خبرو وان الله علام الغیوب او بشک الله پاک خفی دی په غیب باندې د الله جل شانو کمال علم کمی خبر ښکارا کې پاغیم الله پاک پیږي او کمی خبر چې پټ کې پاغي باندې الله جل شانو پیږي نو کدا منافقان داسې وای نو الله جل شانو په دی باندې پیږي ان الله يعلم سرهم الله جل شانو پی جند دی پټ رازونه و نجوم د دی پټ مشورې وان الله علام الغیوب شک الله پاک خفی دی په غیب باندې الذين دا منافقان کسان دی یلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات چې دی عیب لګئی خبره کوي
پر رغبت کوونکو مومنانو پسی په صدقاتی په صدقو کې خپلم صدقه نه کوي او چې مومنان صدقه کوي نو په هغې پسې هم خبرې کوي والذین لا یجدون الا جهدهم هغه صحابه لا یجدون چې هغوی نه مومي خپل ما الا جهدهم مګر خپل محنت او مشقت دا الله د دین د پاره تیری نو فیسخرون منهم دا منافقان په هغې پسې هم ټوقې کوي سخر الله منهم الله پاک بدله ټوق ورکړي دوی ته ولهم عذاب علیم د دوی دپاره عذاب دردناک دی استغفر لهم که چېرته بخښنه وغواړي پیغمبر علیه السلام د دوی دپاره او لا تستغفر لهم یا بخښنه ونه غواړي د دوی دپاره ان تستغفر لهم 70 مرة که چېرته بخښنه وغواړي د دوی دپاره او یا پیرې فلن یغفر الله لهم بس بېشکه الله پاک هېڅکله بخښنه نه کوي دوی ته ذلک بانهم کفروا بالله دا ځکه چې دوی کفر کړي په الله باندې ورسوله په رسول الله باندې والله لا یهدي القوم الفاسقین او الله پاک هدایت نه کوي قوم ته چې هغه فاسقان دي فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله په مخکې رکوع کې د منافقانو صحابه کرامو پسې خنداګانې او ډرامې ذکر شو د تبوک د غزا نه پاتې کېدلو باندې د منافقانو خوشحالي اوس ذکر کېږي چې دا منافقان په خپل کفر خوشحالي الله پاک فرمایي چې دا منافقان د جهاد نه پاتې شي او دی خپل منځ کې یو بل ته وایي چې جنگ لمزي ډېره ګرمي ده پیغمبر علیه السلام ته الله پاک فرمایي دي ته وایي چې دلته خو مو ګرمي کېږي خو د آخرت د جهنم ګرمي هغه ډېره زیاته ده بل دوی ته وایي چې تاسو خندا کمه کوئ او جړا ډېره کوئ نو تاسو جړا نه کوئ او خندا ډېره کوئ بل دا منافقان زاړه عادت دي جهاد تر سره نه ځي نو که تاله راشه چې جهاد تر سره ځو اجازت د جهاد مه ورکوه ځکه دوی په خپله خوښه دا ده چې جهاد له نه ځي نو که تاله راشي درته وایي جهاد له ځو دروغ درته وایي هسې درته وایي اجازت مه ورکوه د جهاد وتې تاسو کښېنئ مه ځئ بل دا منافقان دي د دې منافقانو په منځونو کې شرکت مه کوه رئیس المنافقین ابی ابن سلول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې د منافقانو مشهور کله چې دې مړ شو د دې منافق زوی عبد الله رضی الله عنه صحابي نبی علیہ السلام تراغه زما پلار مړ شوی د جنازې لې راشي عمر فاروق رضی الله عنه موجود دی په دې موقع باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم جنازې لاړ عمر فاروق رضی الله عنه د دې منافق هغه یو ظلم یادی چې ګوره پلانې ځای کې دا غلطي کړې تاسو بیا هم جنازه کوئ پلانې ځای کې دا زیاتې کړو دا زیاتې کړو دا زیاتې کړو تاسو چې د جنازه کوئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې الله پاک زه د دې منافق د جنازې نه منې کړی نیم نو زه به جنازه وکړم بیا د دې منافق زوی عبد الله رضی الله عنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه قمیص وغوښتو چې تاسو مال خپل قمیص راکې چې زید خپلار تواچو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتورک او وجه بیا مفسرین محدثین دا ذکر کوي چې دې منافق د بدر په غزا کې د نبی علیہ السلام تر حضرت عباس ته دی منافق صادر ورکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه بدله خلاصوله ځکه ول خپل کمیس ورکو چې د دې منافق هغه بدله په دنیا کې ز پوره کړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې منافق لاغه بدله په دنیا کې ورکړ کله چې دې کافرانو د نبی علیہ السلام د حسن اخلاق ولیدل د قبیله خزرج زر کافران د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملګری شو مسلمانان شو بیا الله پاک نبی علیہ السلام ته حکم نازل کو
چې په منافقانو باندې آینده د پاره جنازه مکوه او د دې په قبر باندې او درېږه ځکه دا کافران دي. د هغې نه بعد د مؤمنانو صفات او فضایل الله ذکر کوي. نو د دې منافق جنازه نبی علیہ السلام وکړه، د هغې نه بعد د منافقانو جنازې نبی علیہ السلام نه کولې. نو فرمایي فرح المخلفون بمقادم خلاف رسول الله، خوشاله شو پاتې کېدونکي د تبوک د غزا نه په خپله ناسته باندې رستو د رسول د الله نه. وکرهوا ان یجاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل الله، او دوی بد ګڼي چې دوی جهاد وکړي په خپل مالونو په ځانونو د الله پاک په لاره کې. وقالوا اویدا منافقان لا تنفروا فی الحر، نور منافقانو ته تاسو جنگ لمزی په دې ګرمۍ کې. قلتو فرمایه نارو جهنم اشد حرا، اور د جهنم ډیر زیات ګرم دی د تبوک د غزا د جنگ نه. لو كانوا يفقهون کا چې دوی پیدي فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، پکار دي چې دی خندا کوي کما او جړه کوي ډیره. جزاء یا دی بخندا کوي په دنیا کې لگا او جاړي بډیر په آخرت کې. جزاء بما كانوا يكسبون، دا بدل دوی د کار ده. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، پس پیغمبر علیہ السلام کچری واپس راوسته الله پاک تو د تبوک د غزانا یوې ډلې د دې منافقانو ته. فاستاذنوک للخروج، پس دې تان اجازت بغواړي د وتلو د جنگ د پاره. فقلتو فرمای لن تخرجوا معي ابدا، تاسو ما سره اسکل جهاد لمزئ. ولن تقاتلوا معي عدوا، تاسو موزي زما سره جهاد ما سره چرته مکوئ د دشمنانو سره. انکم رضیتم بالقعود، بشک تاسو خوشالېږي په ناست اول مرتن اول ځل. فقعدوا مع الخالفین، پس تاسو کینې د شاته پاتې کېدونکو زنانو سره. ولا تصلي على احد منهم، تمنځ مکوه په یو کس د دې منافقانو ماته چې مړ شي ابدن هېڅکله. ولا تقم على قبري، او د دې منافق په قبر باندې مو ودرېږه. انهم بشک دوی چې دي کفروا بالله، دی کفر کړي په الله باندې، ورسول او پر رسول د الله باندې. وما توم کافرون، دی مرشدي او فاسقون دي فاسقان دي. ولا توجبك اموالهم واولادهم، او تعجب کی دیوانه چې تعالی دی منافقان مالونو د دې بچي ډیر والی. انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا، بشک الله غواړي چې عذاب ورکړي دوی ته په دې مال اولاد په دنیا کې. وتزهق انفسهم کافرون، او باسي د دې ساګانو دي کافرانه. وإذا انزلت سورة، او کله چې نازل شو سورت ان امنوا بالله، دا چې تاسو ایمان وړي په الله. وجاهدوا مع رسولي، او جهاد کی د پیغمبر علیہ السلام په نگرانی کې. استاذنک ولطول منهم، تا نه اجازه غواړي مالدار خلک د دې منافقانو. وقالو دی وی زرنا منګ پرېږدنکم مال قائدین، من بزنانو سره پاتې شو. ردودی خوشحالیږي بیا یکونو مال خوالف، چې دی پاتې شي د شاته زنانو سره. وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، الله پاک مور لګو د دې په زړونو دوی نه پیږي. لكن الرسول والذين آمنوا معه، لیکن پیغمبر علیہ السلام کسان چې مؤمنان دي نبی علیہ السلام سره جادو باموالهم وانفسهم، دی جهاد کی په خپل مالو په ځانونو باندې. اولئک لهم الخيرات، او دا کسان چې دوی د پاره د دنیا او د آخرت فایده ده. اولئک هم المفلحون، دا کسان چې دوی کامیاب دي. اعد الله لهم جنات تجري من تحتها الانهار، الله پاک تیار کړی د دوی د پاره داسې باغونه چې بهږي بلاندې د هغې د اون نهرونه. خالدین فیها، دې کې به دوی همیشه د پاره وي. ذلک الفوز العظیم، دا لویه کامیابي ده.